عالم چې د حق خبره کوي هغه د جیل دی. ما وی دا د کوڅو خاوندان له خلق خدای راوتي بربان کې خدای راوتي چې د رب کلیم تلاور ګول الله قسم له آزادي نبی قسم له آزادي رسول قسم له آزادي د رب کلیم تلاور ګول چې د مبلغ مولا سردار جل تبوتا ملاله دا ویلي دي په طالبان نه منم ولې سړی چې واده کوي دا نکاح ولې تړي بې نکاح ښځه خاوند یو ځای اوسېدی شي نشي اوسېدی دا چې کله بس ته خطا خپل ګاډي ته خطا طالبانو پې ډزې کړي دي دا بد شوې ده خاص په دې ځای ویشتې ده دا بد شوې ده دا امریکا ته بدلې ده امریکې وال علاج ورکړی پاکستان له ډېر اکشن اوچت کړی دی ما یو راشه نن پېزم اکشن اوچتوم دا دې خلاف لګیا کېږم توجه اسلام آباد کوم ډېرې ښځې راوتې وي چې میرا جسم میرا مردي دې ته م چات کړی وانه چولې بله خبرې مې کړې خدای مې ونه کړه دغه د شرم خبره ده مشران ناست دي دا مهال جی موجود یو په مفتی سردار علي حقانی صاحب په ځای کې او را سره په څنګ کې ناست دی د هغه زوی وایي د شعر زوی همیشه شعر وي تاسو به صحیح کړی هم وي او دا کلیپ به تاسو ته ښکاري چې دا ماشوم چې ما سره ناست دی دا د مفتی سردار علي حقانی صاحب چې سره تعریف محتاج نه دی د دین دپاره ډېر زیات خدمات دي او ډېر زیاتې هلې ځلې کړي دي ډېر زیاتې منډې وایي یقینا چې ښه صفا خبرې کوي او په دې دور کې په دې حکومت کې چې څوک هم صفا خبرې کوي نو هغه د ټیم کې نه وي ځکه چې حقه وینا وایي کنزل دي مفتی سردار علي حقانی صاحب زوی دی د سره به خبرې اترې کوو چې دی مونږ ته څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی ماشومه خیر دی طبیعت دې ښه دی شکر دی ښه خوږه نامه دې راته ووایه محمد صاد مغاویه ماشاءالله دا راته ووایه چې ستاسو چې کوم والد صاحب دی هغه خو ماشاءالله په سوشل میډیا باندې راځي او یقینا چې سره تعریف محتاج هم نه دی ډېر زیات شهرت یې حاصل کړي په لږ وخت کې د خپل والد صاحب ته چې ګورې نو په ذهن کې څه سوچ راځي دا د خپل والد صاحب ته ګورم هغه عزت قدر دی ذهن کې دا تمام وشي دا ستا مشي او چې لکه هغه نه مطمئن یې خپل والد صاحب نه مطمئن یې او چې ښه ستا یو ویډیو یقینا چې ټولو خلکو به صحیح کړی ومي او مونږ هم چې هغه ورځ ما صحیح کړه نو او د خلکو په کمنټ هم دغه قدرمنو یقین کوي وایي چې دی وایي د مفتی سردار علي حقانی صاحب نوم دوه ګوتې د پاسه دی نو په هغې کې تا داسې څه ویلي هغه زمونږ د مینوال ته لږ ووایه ما خو پکې نور څه نه ویلي دا خبره مې کړې وه په لومبي بیان کې ما سردار ویلي وو چې زه نه بریلیان منم نه بنسپیریان منم او نه وابیان منم ښه ما وی چې دا کوم کسان په دې که یهودیان دي که بریلیان دي که وابیان دا دې بار شي دا دې بهر شي صحیح په لومبي بیان کې مې دا ویلي په دویم بیان کې ما دا خبرې چې ما به توجه زیات وي توجه به زیات وي او چې ښه اوس هم یو ښایسته شانتې بیان وکړه زموږ د ګرونو ته چې څه تاله درځي کم ټاپک تا ته یاد دي او پکې یو ښایسته غونته کې آواز وکړه چې توجه میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام پہ مرتا ہے اور وہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے وہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے پھر صحابہ سے محبت اور پیار بہت ہے دانا چی طویت جانان غاڑا میں پگلین خست کی دانا چی طویت جانان غاڑا میں پگلین خست کی گلین میں جانان تا پکتل خست کی او بلالو خبشی ہو سجدنای خلق بوری ہر طور پدغ خورو لغڑی دل خست کیگی واجی وا ہر طور پدغ خورو لغڑی دل خست کیگی او دانا چی توی مدینہ کنی اول نا مدینہ وا دانا چی توی مدینہ کنی اول نا مدینہ وا یسرب نا مدینہ شوا تچے ورتازستا پتلل خست کیگی او زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمل درودونو پلستل خست کیگی انتہائی واجب الاحترام علماء کرام طلباء الزام کمی خبر چیزا کوم دا سیویم زویما کل چی دالمان جیل تلال شی او مفتی فواد اللہ صاحب جیل تلال شی دی چی پا دوی مروج دل در سا پل جیل کی دی کنه دی او زا پور جیل کی دی لاراوت نه دی سو کوئی چې دی عالم دی
هغه سم دی او دا سم دی ما وې زه پکې نه یم الله مالک رازق دی الله ته پته ده کولی دی الله په خوښه به والي خو عالم چې د حق خبره کوي د هغه ځای جیل دی ما وی دا د کوڅو خاوندان له غل ښځې راوتې بربان کې ښځې راوتې چې د رب چلنجونه ورکول الله قسم له ازادي نبي قسم له ازادي رسول قسم له ازادي د رب چلنجونه ورکول دی زما پلار مولا سردار جل ته بوتلا قدرمنو تاسو اورئ چې یقینا چې ما سره خو څه الفاظ نشته د دې ماشوم دپاره یقین وکړه چې ډېر ماشومان وي هغوی به تاسو ګورئ د هغوی په لاسو کې به تاسو صرف او صرف دا یو تصویر صحیح کوئ چې د هغوی په لاسو کې به موبایل وي هغوی به غلطې کوي هغوی به لبې کوي ټیک ته هغه هر څه یو سایډ ته کوي خو دا نن سبا چې دا کم دور را روان دی هر یو سړی پبجي هر یو سړی ګیمونه هغه دماغ ځان له خراب کړل د دې ماشوم ته وګورئ وړوکی ماشوم دی چې عمر ستا عمر څومره دی بچی 10 کاله عمر دی په لسو کالو کې یقین وکړئ دی دومره زبردست بیان او دومره جذباتي چې یقین وکړئ چې د والد صاحب نه زه هم 2 کوټې نه 15 کوټې د پاسه دی او دا راته ووایه ماشومه او خبرې د څه سره سمې نه دي ډېر ښایسته خبرې کوې خو په راروان وخت کې به څه جوړېږي دلګي بس کوم په کندهار کې مدرسه عثمانیه کندهار نشرا کې صحیح ابد کار سے دمن سے محتمن دی کار سر سره بس کوم تیرا سی بارے میں یاد ہے کہ 14 کے روان ہے خود چه بس برکم دور برکم خود جلال جند راجی علم بم کو د مفتی گورز بم کو ماشاءالله دا لار مینه غړې ځان دا او د پلار په نقش قدم رواني د پلار په نقش قدم زبردست و هم تربیت دی وی هم دا شانته څنګه چې پلاری نو هم هغه شانته ماشومان وي که یو پلار بدعمل وي نو بچي به هم په بدو طرف باندې رواني که یو پلار وام یقینو کوي چې د پلار ټول زور په دې خچای ګوته کی کله چې بچي د پلار خچای ګوته نیسي نو چې پلار کم طرف ته ځي نو بچي به هغه طرف ته ځي که پلار جمعات ته ځي بچي به جمعات ته ځي که پلار بدل لار خوښوي نو بچي به هم په هغه نقش قدم باندې رواني تاسو وګورئ مزید د مخکې لکه خبرې واورئ چې د سویل غواړي او د په دې وخت کې څومره احساسات لري او څومره جذباتو کې دی دا د چې ضرب چلنجونه ورکول چې الله کی سن لے آزادی نبی کی سن لے آزادی رسول کو سن لے آزادی الله سے جما سب ملي دي کله د ما پلار لاس تات کړه واچولې ما پلار ته پدې لاسو چا ته دوا کړه دا هغه کسان دی جیل ته بوتلې دي نه اصل کې ستا خبر ګوره ما نم خدا راته ووایه چې زه کله خبر شوم چې ستاسو والد صاحب لړ جیل ته ما هم دغه سوچ وکړه چې ستاسو والد صاحب چې د 302 کړی دی هغه جیل ته پسې لاړه خو حقه وینا یې کړې ده که نه حقه وینا یې کړې ده خو ما چې حق وینا څوک کوي دغه دی جیل دی جیل دی دغه دی جیل دی څوک شراب څکي سګرټ څکي پبجي کوي فری فایر کوي دغه دی دا هم دا کلی دی آزاد ګرځي ځکه د رب چلنجونه ورکوي چې په لاهور کې او په کراچۍ کې دې ښځو دا چغم والی دي چې الله کې سن لې ازادي ملاله دا ملي دي په طالبان نه منم ولې سړی چې واده کوي دا نکاح ولې تړي بي کام ښځه خاوند یو ځای اوسېدی شي نشي اوسېدی د ملاله یوسفزۍ چې کږه خوله هم نیولې ده او طالبانو خلاف هم لګیا ده د عالم خلاف هم لګیا ده او که عالم د دې په باره کې یو د خبرې وکړي عالم ته جیل نه د حق خبره څوک نشي کولی د حق وینا چې دا کنځل دي د حق وینا کنځل دي او په ناحقه وینا دا بیا بیان دی دا بیا بیان دی صحیح خبره ګوره دا ملاله یوسفزۍ چې کومه خبره وکړه که نه چې نکاح ته ضرورت نشته دې ته ته په کوم نظر باندې ګورې چې نکاح ته ولې ضرورت نشته آیا چې دا ټوله دنیا چې کوم مسلمانان دي دوی دا نکاحګانې هسې کړې دي ولې موږ نه پوهېږو زموږ دین نه پوهېږي اسلام نه پوهېږي موږ ټول پوهېږو الله اسلام راغلی قرآن یې راته ښولې قرآن به زده کوو چې چا زده کړی هغوی پې عمل هم کړی چا نه زده کړی هغوی پې عمل هم نه دی کړی ګوره اتکړۍ راځي نو صرف د علما کرامو لاس له راځي چې اتکړۍ راځي صرف د ملا لاس له راځي ولې بدعمله ته څوک اتکړۍ نه اچوي نه که نه د پیوت هم دا چې بدعمله څخه بیا زموږ مېلمستیا روانېږي اولې مو خو پرېږده هغه موږ ته ډېر هم په دې خو بیا ور په دې بیا وباسو په دې بیا ور په بل بیا وباسو توجه په اخیری کې څه پیغام ورکول غواړې دا انټرویو زه دلته کې اختتاموم په اخیری کې څه پیغام ورکول غواړې د خپل والد صاحب په باره کې او زموږ د عوامو ته څه ویل غواړې ما دا ووي زما پلار چې یو ځل جیل نه خلاص شو دی بیا بوتلو دی وایي موږ په دهشتګرۍ پرچه کې چا سره کور کې بمونه دي او شپږ میاشتې قید یې وله ورکړو نو دا موږ باندې بیا امتحان رالو چې امتحان راغو ما ته ډېرو خلکو مدرسې کې وي چې پلار داسې پلار راغسې ما ورته یې پلار رایم خدای غټ زړه ورکړی او ما له یې غټ زړه راکړی خو کلو زړه مو دي
مولا دې موږ د زړونو نه بندي. امين امين ثم امين. جی ګران کتونکو سچ تاسو واوریدل او څومره واوریدل نو رب عزت الله دې موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي او رب دې وکړي چې هم دغه شان د ماشومان مخ په ځمکه باندې پیدا شي چې دې عمل لپاره د اسلام لپاره د پاو کی او دغه شان د قائم او دایمي تر دې فورم د تاسو قربا علي عباس صاحب زي ان شاء الله په نوي پروګرام کې به حاضرېږم که ساګان وفاق الله او کړه مرد طرف خیر خوشاله خاله بالو سه والسلام.